مولانا صاحب معاشره کې نن سبا طلاق ډېر زیات عام شوی دی. دا په کومو وجوهاتو دی؟ سوشل میډیا باندې چې کومې جینکۍ یا کومې ښځې خپل جسم ښیي او نوجوان د هغې نه متاثره شي، نو دا د سوشل میډیا غټ کردار ادا کیږي د ښځې په طلاق. په د طلاق ریشو زمونږ شیخ ادریس رحمه الله هغه لږې ورځې مخکې چې دلته خبره کړې وه چې یاره د طلاق ریشو ډېره زیاته شوې ده په معاشره کې، نو د دقې وجه همدغه سوشل میډیا ده چې په سوشل میډیا باندې نوجوانان قابو کې نه دي. د سوشل میډیا باندې په حاشي ډېره زیاته، ځکه که تاسو اندازه وکړئ نو په سوشل میډیا باندې اسلامي خبرې دومره ډېرې وایرل کېږي هم نه، دونه مخکې ځي هم نه، څوک یې لایک کوي هم نه، څوک یې زیات ګوري هم نه. که ته وګورې ویوز پې وګورې نو لږ شانتې کسانو به کتلي، او چې داسې د پاش خبرې کم سړی کوي، کنځلې کم سړی کوي، بدې خبرې کوي، د جینکو خبرې کوي، جینکۍ پې راشي، نو چې ته د هغې ویوز وګورې نو په لکونو خلکو هغه کتلي وي، په لکونو خلکو هغه لایک کړي وي. نو په کار دا ده چې موږ مسلمانان او په حیثیت د مسلمان دغه شیز موږ نه لایک کوو او نه ګورو، په خپله به دا سوشل میډیا دغه په حاشیه نه هغه به دغه کېږي، ځکه چې هغوی ته څومره ډېر ویوز راځي او څومره ډېر فالوورز یې راځي، هغه هم هغوی سپورټ کېږي، هغوی ته پیسه هم هغومره ډېره راځي. نو چې هغوی ته څونه ډېره پیسه میلاویږي نو هغوی ته هغه سهولت د هغوی نور هم زیاتېږي، نو هغوی نور هم مخکې راځي. د دې وجې نه د طلاقو چې دا په حاشي څومره په دې شیز ډېره شوې ده، هغومره طلاق ریشو ډېره شوې ده. خو طلاق زنانه او له طلاق ورکول نه دي پکار. زنانه الله پاک ضعیف پیدا کړي دي، دا د کور دي او د کور ښایست په دوی باندې دی، د کور ښایست ټول په دې ښځو باندې دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو کې بهترین سړی هغه دی، بهترین تاسو کې غوره سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل او د کور والو سره ښه وي. طلاق په کوم صورتو کې چې کوم دی نو کېږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې طلاق او عتاق، طلاق ویل کېږي دا چې ښځې ته سړی طلاق ورکړي، د دې بیا دوه درې قسمونه دي، یو ته طلاق رجعي وي او یو طلاق باین دی او یو طلاق مغلظه دی. دا درې قسمه طلاق. طلاق رجعي چې یو طلاق سړی ورکړي نو به بیا رجوع کوي ښځې ته، نو دوه طلاقه به ورسره پاتې شي. دویم باین هغه دی چې مثلا دوه طلاقه سړی ښځې ته ورکړي نو یو به ورسره پاتې شي، بیا به نکاح تازه کړي. او یا دا چې په درې طلاقه سړی ورکړي نو بیا د هغې دپاره بیا خپلې طریقې دي چې په څه طریقه به طلاق ورکړي شرعي لحاظ سره، یو طلاق به ورکړي، هره میاشت کې به یو طلاق ورکړي. او دغه زموږ تقریبا قانون هم داسې دی چې ابا په صحیح طریقې او سنت طریقې سره به طلاق ورکوي. خو چونکې طلاق داسې یو لفظ دی چې دا د سړي د خولې نه وځي، نو که دا دی په ټوکو کې ورکوي، که دا دی په غصه کې ورکوي، طلاق دی، که دا د په لیکلو باندې ورکوي، خو بس چې طلاق یې ورکړو بس هغه طلاق دی، بس هغې کې بیا خبرې نه کېږي. بعضې خلک ګرځي چې یاره بیا صورتونه بدلوي چې یاره په دا چلې وکړو، دا چلې وکړو، دا طلاق شوی دی او که نه دی شوی. بس چې د طلاق یو مسله یو ځای عالم بیان کړه نو انشاءالله زما خو د امید دی چې ټوله دنیا کې دی ګرځي نو بس همغه مسله به وي، خو چې صورت همغه یو صورت بیانوي. بس ټولو علماو به همدغه یو خبرې چې یا طلاق شوی دی یا نه دی شوی، خو چې صورت بدلوي نه. بعضې خلک خبرې بدلوي، که خبرې بدلې کړي نو الله ته خو معلومه ده که نه، دی خو به دې وخت کې ځان د دغې تهمت نه بچ کړي، خو دی خو به همیشه لپاره به ګناه کې مبتلا شي که نه، هغه ګناهونو سره به بیا څه کوي، د قیامت په ورځ به بیا څه کوي. نو طلاق نه ځان ساتل پکار دي. طلاق بالکل زنانو له طلاق نه دی ورکول پکار، د هغې صورتونه علماو ښودلي دي چې بهی قرآن پاک هم ویلي دي چې کله ښځه او خاوند ژوند نه تېرېږي، د ښځې طرف نه دی یو سړي شي، د ښځې خاوند د طرف نه دی یو سړي شي، دوی د روغ وکړي، صلح دې ولو کړي، دا دواړه د یو ځای کړي، طلاق ورته یې نه ځي. د الله په نیز باندې ټول نه مبغوض شیز په حلالو کې هغه طلاق دی.